او په دې باندې یو حدیث ډېر ښایسته حدیث دی هغه راته ذهن کې رايات شو د امام احمد بن حنبل کتاب د مسند احمد کې دا حدیث دی او دینه تاسو اندازه ولګوئ لہذا دا کوم خلک چې ناستي او هغه د الٰه العالمین بندگان په دغه میاشت کې د روژو نه منع کوي روژې منسئ او دا بدعت دی او دا فلان دی افسوس دی په هغو خلکو باندې چې د مسلم شریف او د طبرانی او د مسند احمد په صحیح سند باندې ثابت که هغوی خلک دا خبره دی وجې نه کا چې خلکو دا خبره لازم کړې ده نو بیا دا خبره په خپل ځای باندې صحیح ده لازم اول یې نه پکار او دا څنګه چې موږ استاسو بعضې اعمال دي صاحبانو دا صحیح روایت نه دي ثابت او دا کوم چې روایات دي موجود دي زار ته یو دوه روایت وایم ضعیف روایت دي هغه ته وایم شته دی داسې روایت خو دا کمزوري روایت دي دا هغه چا خبره چې قابل عمل هغه سي چې څنګه صحیح حدیث قابل عمل لې هغه سي قابل عمل لدی نور که چا حکم صدا سے نه چې ګناه یې وکړه رب لا یزال له امید پکار د از موس رب ډیر کریم دی ډیر مهربان دی مو تعالی وا چې په ضعیف حدیث باندې څوک عمل وکم پاغه باندې انسان ته ثواب ملاوږي ځکه دا قرآن کریم وعده ده الله فرمای ان الله لا یضيع اجر المحسنین الله فرمای زد نیکی کوونکو خلق اجر ضایع کوم نه اجر زخام خول اور کوما خدا سے لازم اولیا او دا سی ویل چې دا صحابو سنت ته یو صحیح حدیث نه ثابت دي نو بیا په دین کې دا لګ تجاوز دی څنګه خبره چې څنګه وی ان شاء الله تعالی مونږ به هغه سیمنو او هغه سی بیان کړو او دا چې کوم ز حدیث یا ما مسند احمد والا دا بالکل صحیح حدیث دی په دې کې هیڅ خبره نشته صحیح حدیث دی او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک بدی کې څه فرمایلی حدیث مبارک دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک یو صحابي ته فرمایل صحابي ته اسوره یعنی حکم یې ورته کړی دی ورته فرمای بچي رمضان کریم روزه نسا رمضان کریم روزه هغه فرض دی او کو واستینو په هر میاشت کې یو روزه نسا په هر میاشت دغه صاحب صحابي محبوب علیہ السلام ته فرمای قربان زما طاقت شتا بعضی انسان طاقت وی ز زیات روزه نیوای شمه یا رسول الله مبارک ما ته روزه زیات کړه پیغمبر علیہ السلام ورته فرمایل چې خزا رمضان کریم روزه نسا په هر میاشت کې دو روزه نسا ورته فرمای دغه صحابي دریم ځل رسول کریم آقا علیہ السلام ته فرمای یا رسول الله مبارک زما طاقت شتا ما تلک تعداد نورم زیات کړه پیغمبر علیہ السلام ورته فرمایل چې خزا د رمضان کریم روزه خامخا فرض دی اهتمام یا کوا او په هر میاشت کې درې روزه نسا پیغمبر علیہ السلام ورته فرمای چې کله دا ورته وی صحابي رسول ورته فرمای په دغه حدیث کې الفاظ دادي یا رسول الله مبارک زما طاقت شتا ما لپاره نورم زیات کړه ځکه چې قربان 13 ته زیات کړی او وینسم دا به د اسلام اتباعي او دا به د ربم عبادتي بیا او که ځان نه زیاتو ما نو زیم چې تر ته حکم وکړي چې ستاسو حکم تعمیل وکړم ستاسو حکم ومنم راته زیات کړه نو نبی علیہ السلام بیا په حدیث کې درې کرته داسې ورته ویلي درې کرته دا درې پر په تکرار باندې دا الفاظ راغلي دي چې خزه چې دومره تکړه ماشاءالله او روزه ډېری نه وایشي نو بس بیا ما خوخه ده چې دا ټول زور چې دی کنه دا په حرمت والا میاشتو کې روزه زیات کړه ورته فرمایي نبی علیہ السلام نو حرمت والا میاشتو کې څه راځي دا چې کوم روانه میاشت رجب المرجب نو نبی علیہ السلام ورته فرمایي چې زبر د نور میاشتو خیر ده درې خو چې تکړه کنه په حرمت والا میاشتو کې روزه ونسه خو الفاظ داسې دي حرمت والا میاشتو کې روزه ونسه خو کله کله پریدم حرمت والا میاشتو کې روزه ونسه کله کله پریدم حرمت والا میاشتو کې روزه ونسه کله کله پریدم داسې الفاظ پیغمبر علیہ السلام ورته وی نو علما دغه حدیث لاندې لیکي چې روزه د رمضان کریم د روزو نه پس محبوب روزه خوخه روزه پیغمبر علیہ السلام ته د کوم میاشتو غدي د حرمت والا میاشتو روزه پیغمبر علیہ السلام ته محبوب روزه دي او په حرمت والا میاشتو کې دا رجب المرجب چې کوم میاشته دی بل هفته کې شروع کېږي نو دی وجنا تاسو دا روزو ته په عام نظر باندې مګورئ دا ډېر د عظمت او دا ډېر د فضیلت والا